اشرف علی تانوی رحمه الله بیان فرمایي چې یو کس راغی او دې اعتکاف ته کېناستو نو دې نیت یې د دې دی چې دې به لیلة القدر ویني یا به پکې عبادت کوي. دا نیت دی ښکلی نیت دا دی چې په دې نیت انسان کینی اعتکاف ته چې دا د لیلة القدر شپه را باندې راشي او په دې کې زه عبادت وکړم. نو اشرف علی تانوی رحمه الله بیان فرمایي چې دا لس شپو کې اوس لیلة القدر رانله نو بیا ځکه موږ خو دا ووایو که نه چې دا د کال په تمامو ورځو کې م راتلی شي. اوس په دغې لسو ورځو اخرو کې لیلة القدر رانله. اشرف علی تانوی رحمه الله حکیم الامت چې ورته موږ وایو هغوی بیان فرمایي وی کم کس چې اعتکاف ته په دې نیت باندې کېناستو چې د لیلة القدر شپه پکې راشي را باندې او زه پکې عبادت وکړم نو کو دغه شپه رام نله الله رب ذوالجلال به ورله دا زرو میاشتو نه بهتر ثواب ورکړي. وی دا ولې؟ وی دا ځکه چې الله رب ذوالجلال فیصلې په نیتونو باندې کوي. الله پاک نیت ته ګوري. د موسی علیه السلام په دور کې قحط راغی. نو چې کله قحط راغی نو یو سړی وی داسې تېرېدو او داسې د شګو غټ ډېرې و. نو وی داسې د شګو ته وکتل او وی چې یا الله کو چېرې دا غله وه خوراکو نو یا الله دا به ستا په نوم باندې ما اوس ورکړو د تمامو خلکو له. وی موسی علیه السلام باندې الله رب ذوالجلال وحی راولېږله چې دغې کس ته ووایه چې ستا دومره د غلې ثواب وشو دا څومره ډېرې چې دی. نو یو انسان راغی اعتکاف ته کېناستو په دې نیت باندې چې د لیلة القدر شپه پکې ګیره کم او عبادت پکې وکم. اوس دا شپه پې راغله یا را نغله ده خو نیت دا کړی بس د ده د زرو شپو نه بهتر ثواب وشو صرف په دې ناسته باندې چې دې ناستې. او بیا د اعتکاف د لیلة القدر شپه پکې یا راغله یا را نغله. ما خو تاته ووایي چې تانوی رحمه الله وایي چې د لیلة القدر ثواب به وله الله رب ذوالجلال ورکوي. د دغې نه علاوه د اعتکاف ثواب څومره دی؟ د اعتکاف ثواب څومره دی؟ نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وی د اعتکاف د یوې ورځې ثواب یوه ورځ ښه زیات نه. یو انسان راغی او د په جومات کې یا زنانه په کور کې اعتکاف وکړو. زمونږ زنانه په دې اعتکاف کې ډېرې کمزوري دي. نه دا اعتکاف څرنګه چې د نارینهو دپاره سنت دی دغه شانتې د زنانو دپاره هم دی او کوم ثواب چې د نارینهو کېږي نو دغه رنګې ثواب د زنانو هم په دې اعتکاف سره کېږي. اوس یو ورځ اعتکاف یو انسان وکړو د یو ورځ اعتکاف د دې څومره ثواب دی نو د ځانه درته نه ویما. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمایي وی د یو ورځ اعتکاف دومره دی چې یو انسان یو ورځ اعتکاف وکړو وی دی به د جهنم نه 3 خندق لرې شي. او یو خندق څومره دی؟ وی یو خندق د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده. نو د یوې ورځې د اعتکاف ثواب دومره دی چې یو انسان د جهنم نه 3 کرته دومره لرې شي لکه د ځمکې نه اسمان ته او د ځمکې نه اسمان ته فاصله 1500 کاله ده. یعنی 1500 کاله چې دی د جهنم نه لرې شو دا په یو ورځ اعتکاف سره دومره لوی ثواب لري اعتکاف. حضراتو او بیا دغه ثواب هم پرېږده چې دا 3 خندق لرې کېږي یا پکې د لیلة القدر ثواب راځي دغه هم لرې که. انسان دې طرف ته سوچ کی چې رسول الله مبارک چرته دا اعتکاف نه دی قضا کړی. چرته دا اعتکاف
نه دی قضا کړي نو دومره لوی فضیلت دا اعتکاف لري او بیا پکې ماته ته وي چې دغه د لیلة القدر شپه هم پکې راشي او بیا دومره لوی ثوابونه هم پکې راشي انسان دغه اعتکاف ته کی حضراتو دویمه خبره ورته دا کومه چې د لیلة القدر دا څومره ثوابونه چې دي نو د ذهن نه دا وباسئ اکثر زمونږ رونه په دې نیت باندې وي یاره وایي چې ومې لیدله نو بس خواته به ځان سره یو غټ کاڼی کېدم او په هغې به لاس کېدم چې دا به سره زر شي نه یا به ځان سره یو بل غټ سیز کېدم نو د پړق په انتظاري بس چې پړق وشو ایسے به څومره علامات چې علماو بیان کړي دي د سمندر اوبه خوږې شوې روز به داسې وي چې هغه به نه ګرمه وي نه نرمه به وي او د سړي به پکې زړه خوشحاله وي لیلة القدر موندل ګران کار دی نو چې څنګه لیلة القدر موندل ګران کار دی نو دغه شانتې دی علاماتو باندې پوهېدل هم ګران کار دی دا زما ستا په شانتې کس نشي پیدا کولی په دې سترګو باندې به ته لیلة القدر علامات ومني او ما ته دوی علامات ضروري هم نه دي علامات لیدل ضروري نه دي ضروري څیز پکې عبادت دی منګه په دې باندې یو چې وبې وینو نو به ځان سره به غټه کېدم او سره زر به شي نو که دغه ګټه سره زر شو نو سبا له به چا مړ کړی سنبھالی به کوم ځای کې او ټول عمر به په دې دغې کو چاته ویمه نوم مې خیر نشته کېدی شي او دا ګټه درته د سرو زرو شوله نو زمونږ خو د مرغۍ زړونه دي کېدی شي د خوشحالۍ نه وچوي نه رسول الله مبارک عائشہ رضی الله تعالی عنها ته پوښتنه کوي وای رسول الله مبارک چې دا لیلة القدر را باندې رااله نو زه پکې څه وکړم رسول الله مبارک ورته دا نه وایي چې په دغې غر باندې لاس کېده بس سره زر به شي که نه رسول الله مبارک خو دغه څیزونو سره شوق نه څه وایي ورته وایي دا دعا پکې وایه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا غفور اللهم انک عفو کریم اے الله ته ډېر عفو کوونکی ذات کریم ذات فاعف عني نو زمان عفو وکړه یا کریم فاعف عني یا غفور اے بخونکی ذات زمان عفو وکړه نو دغه دعا پکې پکار چې الله ګناهونه معاف کړه منګه وایو نه دغه شپه وه او بعضې پکې راتله پکې دا مو یره وایي ما لیدلې وه خو بس د لاسونه مې ووتله لیدلې مې وه خو بس وایي پړق وه مې د لاس نه ووتو الله رب ذوالجلال وایي چې هي حتی مطلع الفجر دا د کوم ټیمه پورې ده سبا پورې ده او دی وایي نه دا خو یو خاص پړق بس په هغې کې دعا کول پکار دی بجلی پړق دی خدای خاطر وکړئ لیلة القدر د دغې دپاره نه ده چې ته پکې پړق لاندې کې لیلة القدر د دې دپاره ده چې ته پکې عبادت وکړه چې د زرو میاشتو نه افضل ثواب دی او بیا ماته ته ووایي چې خیر دی خیر اسم تفضیل صیغه ده څومره لوی دی او څومره بهتره دی نو د الله په نسبت باندې بهتره دی زما ستا په نسبت باندې نه دی دغه اعتکاف د هغې دپاره ښکلې موقع ده چې دغه لس ورځې انسان کینی او دغه د الله عبادت پکې وکړي نو بیا عبادت پکې پکار دی په اعتکاف کې اعتکاف ته چې کینې په دقې نیت باندې چې یا الله دغه لیلة القدر دا شپه را باندې پکې راشي او دغه شانتې کوم ثوابونه رسول الله مبارک بیان کړي دي هغه زما په عمل نامه کې ولیکلی شي الله رب ذوالجلال نه هغه رنګې قبول کړي چې د رسول الله مبارک نه څنګه قبول کړی شوی دی په دغه نیت باندې اعتکاف ته کینو نو الله رب ذوالجلال به بیا مرسته کوي اکثر ماته کسان وایي اعتکاف ته وایي داسې کسان کینی چې وایي بیا پکې گپ شپ لګوي نو مې تاسو سره کور کې زیاتي دغه راپسې راولی نو سم کس راولی نو ګپ نه لګوي وایي نه که نه وایي ته ورته ووایه مې تا سره دومره عمر وشو او تا ته د ګپ نه وانړو او ما له لس ورځو له راولېږي او په دې کې د زه پیغمبر تېله جوړ کړم خدای خاطر وکړي په لس ورځو کې خو څوک پیغمبر کېږي نه په لس ورځو کې څوک ملا کېږي نه دغه لس ورځې چې دی جومات ته راغې بس دا هم ډېره ده نو کو ګپ پکې لګوي نو دا خو د ده خپله ګناه ده اوې
په خپله به چېرته د جومات کې به یې 2 غنټې هم نه یې تېرې کړې د اعتکاف والا خو صرف ګپونه لګوي زه پې وختي هم داسې وایي تېر شوم ته راشه لږ کښېنه که نه پته به دې ولګي یو شواروز خو تېر که بیا به ورته د ګپونو پته ولګي چې دا دوی به کې ګپ ولې لګوي لکه انسان دی نو که اعتکاف کې ته چېرته غلطي وشوه نو ته بس په کلي کې بیا مړه هغه جومات ته تلي ومه که نه ابل ورته وایي ته راشه زمونږ جومات له راشه هغوی پکې وایي لډوګانې لګوي پته نه لګي چې کړی مې او که نه خدای خاطر وکړې په خپل هم نه کښېنئ او چې څوک کښېني هغوی له هم زړونه مړوئ وایي دوی خو پکې ګپ لګوي نو بله ورځ مې ولیدل وایي زه ورغلمه خو ښکلې پېشمني کې راغونډ شوي وو چای څکله و دا فرشتې دي چای به نه څکي او روژه ماتې ته مو یو ځای ناست وو پخوا خو به وایي داسې اعتکاف مخ پې پټ کړی وو ول دا زنانه ده څه دا کوم ځای کې راغلي دي چې مخ په دې رومال به دې تو کړي او چاته به ګورې راګورې نه او که چا باندې پاسه وروختلې خدای خاطر وکړې دا اعتکاف کې نشته اعتکاف کې دا دي چې فضول خبرې پکې نه دي کول پکار او نور خوراک هم پکې کولی شي خوب هم پکې عبادت دی یو انسان راغی او دی ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې خوب کوي نو هم عبادت دی او کو د شپې پکې خوب کوي نو هم عبادت دی ګورې بعضې خلک وایي د شپې پکې خوب نه کوي او کو دې کو نو بس لاړو اعتکاف ته سر وخوړو نه دومره معمولي څیز نه دی اعتکاف د شپې پکې خوب کولی شي ولی انسان عاجزه دی او د ضرورت خبر هم پکې کولی شي خو مهرباني دا وکړئ چې اعتکاف ته څوک کینی نو دا موبایل چې دی دا غورې د ځان سره راوړی خاص کار کم چې دا ټچ موبایل دی دا میډیا والا موبایل اوس د میډیا باندې ته څه کې ګوره چې کله جومات ته راننوتې نو د مخلوق سره رابطه ختمه او د خال ته راغلی دی دپاره چې الله رب ذوالجلال راله ثوابونه راکړي نو بر زبان تسبیح و در دل گاو خر په ژبه باندې خو د وی تسبیح دی خو په زړه کې د غوا او خر دی نو هغه به څه خوندو کي نه جومات ته راغلی بس خلکو سره رابطه ختمه دغه موبایل او یا نور کم ملګري چې کینی اعتکاف کول ګران کار دی خو توفیق الله پاک ورکړي دا مو بعض کسان وایي یاره زه کینم خو دا پلان کې کار دی را سره او دا دی او دا دی او دا دی اکثر راته بعضې ملګري وایي یاره موږ پکې دا چرس کو نو اعتکاف ته کېناستي شو نو ما وی جومات کې مسکه کنه او دغه دا تقاضې له چې ځي نو خیر دی کو نشي ته صبرې دی نو خیر دی هلته اوس د تقاضې په نیت زه ولته اسکه موږ خو تاسو ته دومره اسانه کړې ده بعضې وایي زه پکې دا چل کوم واغ چې زړه دې نه وي وایي بهانې بسیار بدل ناخواسته بهانې بسیار چې زړه نه غواړي نو بیا بانې زیاتې وي نه هر انسان یې کولی شي دا د انسان د کولو دپاره دی او هر انسان یې کولی شي خو چې نیت ورته کلک وکړي دغه اعتکاف ته نو الله رب ذوالجلال به ورته توفیق ورکوي اوس هم زما دا ستاسو خدمت کې دا عرض کوم چې هغه خلک کینی چې یو خو په ځان باندې پورا باور وي چې زه اعتکاف کولی شم الله پاک به توفیق ورکوي خو ځان باندې هم دومره باور او دویم د فضول خبرونه پکې ځان وساتي او دغه اعتکاف ټول د الله په ذکر او په تلاوت کې ښکلې بهتره خبره دا ده الحمدلله زمونږ جومات کې څومره کسان ناست 2 کاله خو زه نه ومه خو د دغې نه مخکې چې ما سره به څوک دلته ناست نو اکثر به پکې داسې چې هره ورځ به د قرآن ختم کړو دا بهتره خبره د یو حرف باندې 10 نیکۍ دي او دې پکې هره ورځ د قرآن ختم کوي هره ورځ نو دغه د قرآن تلاوت یا کم کس قرآن نه دی ویلی نو تسبیح دې راولي او الله الله دې کوي او اسم کو ناستې سم مه کوه ما درته وي چې سم نه کوي او صرف ناستې نو تانوي رحمه الله وایي په دې اسې ناسته باندې هم ثواب دی ولې دې په جومات کې ناستې نو په جومات کې چې انسان ناستي نو دې په انتظار د مانځه ناستي نو د مانځه دا انتظار هم گویا چې مونځ دی نو الله رب ذوالجلال به ورله ثواب ورکوي خامخا به ورکوي او دغه نیت کو بل زنانه چې کومې دي نو هغوی هم د دې ښه کلک اهتمام وکړي زنانه دپاره خو ډېره اسانه ده بس کور کې چې کوم ځای کې مونځ کوي یوه کوټه دې مختصه کړي او هغې کې دې ناست دی او دغه ذکر اذکار دې کوي راوتیم شي پکې بار ته کم ضروریاتي خو د دنیا ضروریاتو دپاره نه
کم تقاضی بشریت سره کم دغه دی لکه اودس ماتې له راځي اودس کوي نو دې دپاره پکې راوتیم شي او که خلک وي او که نه که زامنې وي که خاوندې وي هم راوتي شي بعضې وایي نه وایي د دې په مخ کې مه روځه نه نو د زنانو دپاره خو بیا ډېره اسانه ده همغه کور کې ناسته ده بس هلته دې ځان ته یو څادر نیم ځوړن کي او هلته دې کیني ذکر اذکار دې کوي دویمه خبره پکې دا ده چې دا اعتکاف ته انسان کینی نو دې په دې باندې راشي چې دې د الله عاشق وګرځېدو نو د الله په ګوره عاشق چې وي د معشوقۍ په یاد کې ته هر څه هیر وي نو دا ډېر لامبل پکې مه کوي منګه ګورو نو صابون ځان سره اغوستی و بس غسلخانه کې شړپه شړپه وایي څه کوي دا خو لامبي که نه خولې را باندې وایي لږ راغلې وي نو ډېر وخت ناست یم نه لامبل په اعتکاف کې نشته ګورې لامبل په اعتکاف کې ممنوع دي هغه لامبل چې د ضرورت وي اخو صحیح ده خو د ضرورت نه علاوه نور لامبل را لامبل دام پکې نشته د دغه نم پکې ځان وساتو نور چې کوم ممنوعات دي رسول الله مبارک بیان فرمایي وی قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب اخري خبر ارته کوم یو سړی راغی دلته اعتکاف ته کېناستو ځان یې صرف د ګناهونو وساتو یعتکف الذنوب الفاظ راغلي رسول الله مبارک وی اعتکاف ځان یې وساتو د ګناهونو نه واجري له من الحسنات د ده دپاره دا نیکۍ جاري دي کعامل الحسنات کلها لکه څرنګه چې دې دا نیکۍ کوي هغه شان ثواب ورته میلاویږي څه مطلب ته دلته اعتکاف ته ناست او بار جنازه ده نو په اعتکاف کې به جنازې له نه ځي نو د جنازې ثواب تا ته پخپله میلاویږي یو انسان مریض دی نو د مریض تپوس له په اعتکاف کې نشي تللی هغه د مریض د تلو د عیادت چې کوم ثواب دی هغه در الله رب ذوالجلال په اعتکاف کې په فری کې درکوي صرف او صرف ځان د ګناهونو نه وساتي الله رب ذوالجلال به ورله هغه نیکۍ چې د بار ورپسې تو د هغې نه اوسمنې دی هغه به ورله دلته په اعتکاف کې ورکوي د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې موږ ټولو ته د صحیح اعتکاف کولو توفیق راکړي دغه د له العب نه فضولیت هم پکې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین